بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حده. اجي بابو حد قذف شروع ده مسئلہ دا ذکر کئی کله چې حربي دارالاسلام تراله امان باندې او به مسلمان ته د زنا کنزل وکړ بد باندې به حج جاری کیږي. وجل صاحب د هدايه ذکر کړي واذا دخل الحربي دارنا کله چې داخل شو حربي دارالاسلام ته په امان باندې فقذف مسلما حده حد کیږي با وجه ذکر بده کې حق العبد ده او حق العبد دا غم ذمواري ده چې خیل به ساتي ده چا مستأمن حربي لأن فيه ذکر بده کې حق العبد ده بنده حق ده او دا چې کله دارالاسلام ته راتللو نو د څنګه د انصاف تمه لري چې مال به انصاف راکوي نو پزان باندې د مسلمانانو د حقوق خیل ساتل انصاف کول لازم کړی دي. پامال کوي توان به راضي دا توان دي لأن فيه حق العبد ذکر بدی حد قذف کی حد عبد دے وقد التزم او دی حربی پزان لازم کړی دا ایفاء حقوق العباد چې زبد بندگان حقوق پورا دا کوما بلا ولانه طمع في ان دا تمنری بدی خبره کې ان لا یؤذى چې ما ته ضرر نه ملاويږي ذکر د اسلام ترازی نو تدنم تم کیږي فیکون ملتزما دنه تم کیږي او د بزان لازم کړی دا ان لا یؤذی چې زب ضرر نه ور کوما چاتم اور بس سره وموجب اذاه به الحد اشتکنه نقب کې ولي کې زمون کتابونه کې نشته وموجب اذاه او موجب او حکم د ضرر کم چې مسلمان تور کو هغه څه دی حد دی دواني به حج جاری کی. هجي واذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وان تاب مليس ده حد ده سيبوایو ده حد قذف په سزاګانو کې دی یو بل سزا بیان څوک چې په حد قذف سره حد شي دا گواہی به نه قبليږي همیشه لپاره اگر که توبه وباسي. وإذا حد المسلم كلا جهد شي مسلمان في قذف سقطت شهادته وإن تاب اگر كتوبه وباسي. امام شافعي رحم الله فرمائي تقبل توبه قبليگي قبليگي وإذا تاب كتوبه وباسي. دا مسألة تعرف في الشهادات كي بد خير سر بجندل کیږي التبراشي التصويب ده هدايه ذکر کړی دا چې توبه قبليگي کنه قبليگي موږ حناف وي نه قبليگي. الله په قران کې فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا پکې راغلی دی بل وره که یو کافر لکه دغه شان ذمي دی یا حربي دی دارالاسلام ته راغلی دی مسلمان ته کنزل وکړه حد شو 80 کوړی دا کافر بیرست مسلمان شي د بګوای قبليږي کنه دا خبره ته شاته کوي یو کافر چې دی ذمي کدا بعد قذف کې حد شي نو دا سزا د په دې تور ده چې د اهل ذمه او په حق کې ولې د گواهی نه قبليږي مخکې قبلېدل وسبه نه قبليږي. حق مسلمان شو به د مسلمان په حق کې قبليږي او د اهل ذمه په حق کې. واذا حد الكافر کله چې حد شي کافر فی قذف لم يجوز شهادته گواهی به نه قبليږي علی اهل ذمه باندې هم وجه سره مولوی صاحب دا سزا ده کنه د چا چې په چا ولایتو دا غینه به ختمي کی د په اهل ذمه باندې د ولایتو چې گواہی ورکی ختمه بکو لان له الشهادته ذکر د بار شهادتو على جنس على جنس بخل جنس باندې نو فترد د جنس شهادت برد شي تتمه لحده دا حد تتمه په خاطر باندې لکه څنګه چې مسلمان باقي ختميږي نو که اسلام راوړو فإن اسلم قبلت شهادته قبليږي بشهادت د عليهم د مسلمانانو خلاف وعلى د ذميانو خلافهم وعلى المسلمين مسلمانانو خلاف هم قبليږي. الکه اعتراض وکا څوک چې بهادي قذف کې حد شي دا خو گواہی نه قبليږي تاسو ولې د قبلوي ویجی کوم گواہی چې د قبلېدل خو موږ رد کړی دا او چې په اسلام باندې نوې گواہی حاصله کړې ده نوې دا موږ دا لا ورنه موږ برت کړی څه دا خو نه ویره پیدا شوله
دا په وخت کې نه و موجوده. لأن هذه شهادة ځکه دا یو ګواهي د استفادها چې دې سړي فایده کړله دا ګواهي بعد الاسلام فایده کړله فلم تدخل دا خو نه و داخله تحت الرد د رد لاندې دا خو وکې ونه نو. بخلاف العبد اذا حد حد القذف ثم اعتق حيث لا تقبل شهادته ثم اعتق باب افعال له خجي تاسو لږ بر وګورئ غلام دی غلام هغه حد قذف باندې حد شو او به آزاد شو د به اوس ګواهي نه قبلېږي سره د دې نه چې آزاد شو. هلکه دا ولې یار کافر چې مسلمان شو ګواهي خو ته قبلوله مړ غلام چې کله حد قذف باندې حد شو او غلام وو د ګواهي د چا خلاف قبلېدله نه قبلېدله هېڅ چا خلاف هم نه قبلېده ولایت یې نه و نه ده ته لا دا سزا نه ده میلاو شوي چې د ګواهي رد شي. بیا چې کله مسلمان دغه شو دا آزاد شو اوس د ګواهي راله مخې ته ولایت پکې پیدا شو نو هغه سزا لا پاتې ده اوس یې وله ورکوي ګواهي وله رد کوي او پاتې شو کافر د هغې ګواهي خو قبلېدله اهل ذمه ورته قبلېدله که نه نه وله موږ رد کړې وه سزا یې ختمه شوې وه او ته موږ لا نه وه فرق باندې پوه شولی. بخلاف العبد اذا حد کله چې حد شي بعد قذف باندې او بیا آزاد شي حيث لا تقبل شهادته وجه لانه لا شهادة له اصلا ذکر د خود سره شهادت ونه في حال الرق په حال د رق کې فکان رد شهادته نو رد شهادت د بعد الاتق من تمام حده پس ته دقنه د حد تمام والی نه ده. فإن ضرب صوتا في قذف ثم اسلم ثم ضرب ما بقي اجازه شهادت الاکبر وګورئ کافر حد قذف کې حد کېږي یو کوړه دوه کوړې درې کوړې وال شو د هغې نه پس مسلمان شو او بقیه کوړې وال شو د به اوس ګواهي رد کېږي که نه. امام یوسف رحمه الله وایي اکثر کوړې په حالت د اسلام کې جاري شولې ښه نه د باندې کوړې وال کېدلي مسلمان و لہذا د اسلام په وجه چې کوم شهادت راغلی و کوړو نه پس هغه هم رد کړي ختم یې کړي. خو مفتابي رایې دا ده کومه چې طرفینو ده بی یو کوړه خو مخکې میلاو شوې که نه یو کوړه نو اوس د یو کوړو نه پس یو کم کوړی د ته میلاو شو د اسلام په حالت کې او شهادت رد کېدل د علی چې پوره حد چې دی پوره کوړی 80 دا په حالت اسلام کې میلاو شي هغې نه پس به شهادت رد کېږي او د نه که یوه کوړه هم تېره شوې ده نو پوره کوړی په حالت د اسلام کې نه دي راغلي نو شهادت رد کولی نه شو. پوه نه شوی په شهادت رد کېدل کله چې کله پوره کوړی په حالت د اسلام کې ښه جي. فإن ضرب صوتا که یو کوړه ووهل شو فی قذف ثم اسلم به اسلام راوړو ثم ضرب ما بقیه به ما بقیه ووهلی شو نو شهادت یې قبلیږي ولې لأن رد الشهادت چې دی متمم دا سر کې اتمام کوي د حد فیکون صفة له دا به صفت فرع د حد وي حد چې ای دا به ای او دلته خو حد پوره نشته والمقام و دلته چې کوم مقام دی بعد الاسلامي دا خو بعضې حد دی که نه یار پوره خو نه دی نو فلا یکونو چې کله دا بعضې حد دی نو فرع رد شهادت هم نه راځي صفت رد شهادت نه راځي خو د پوره حد راځي. فلا یکونو نبوي رد الشهادت رد شهادت صفة له صفت دی. وعن نبی یوسف رحمه الله نه روایت دی انه ترد شهادت و شهادت ویرد کیږي وجه دا ده چې اکثر حد چې دی دا په حالت د اسلام کې میلاو شو او اکثر له حکم د کل گویا کل حد په حالت د اسلام کې میلاو شو او حد بار فرع او صفت څوک دی رد شهادت اب هم راشي. وعن ابي يوسف رحمه الله انه ترد شهادته اذ الاقل تابع للاكثر هو الاول اصح اول اصح ده كم شيء الطرفين قولوا قال قدري مولا فرمای ومن قذف او زنا او شرب غير مره فحد فهو لذلك كل الاكبر وګوري یو سړي چاته د زنا کنځل وکړه یو زنا یې وکړه دوا شراب یې مسکل درې اوس یو حد به ورکو ټولو دپاره کافي کېږي که نه بیل بیل وي نه سبب بیل بیل دی هر یو دپاره به بیل بیل حد وي 80 کوړې د حد قذف 100 کوړې زنا او دغه شان 80 کوړې د شرابو تاسو ګورئ ومن قذف او زنا او شرب غیر مرة فحد فهو لذلك كله هلکه ما کومه مسله د کتاب والا متن والا ونه ویله که بیا واورئ خطا شومه دغه رسو را روانه ده
یو سړي لس پیری زنا وکړله داسې ووایه بس یو حد ورله کافي دی بار بار به حد نه ورکو یو سړي لس پیری شراب وسکل څه به کوو یو سړي لس کسانو ته کنځلې وکړې یو کس ته لس پیری کنځلې وکړلې یو حد کافي دی دا مسله دا یوه ده بله وروسته را روانه ده وګورئ ومن قذف څوک چې کنځل وکړي لا اخره کې څه لیکلي دي غیر مرة اوس صحیح شو که نه یو پیره نه بار بار یې وکړي بیا څه وایي او زنا وکړي غیر مرة یو پیره نه بار بار یې وکړي او شربه یا شراب وڅکي غیر مرة دا داسې ولګوئ ښه فهو لذلک کل دا حد به د ټولو دپاره وي اما الاخرانې زنا او شرابو کې ولې داسې ده بھئی زنا حق الله دی شراب هم څه دي حق الله دی او حق الله کې مقصود انزجار وی چې دایم سباله نه کوي حد مقصد دا وي او نور هم نه کوي نشیو پیر دی والو کنه حق مقصود حاصل شو نو به د دوباره او ترپالا والو به مقصد سره هیڅ نشته نو شوباره اله چې مقصد نشته نو بس حد فوت یو پیر کافی شو تاسو هم پیږئ په دې باندې وګورئ فإن كمل اما الاخران يرجي زنا وشراب دي فلأن المقصد من اقامه الحدنا حقا لله تعالى حق الله تعالى د سحال کې چې الله تعالی حق وي مقصد یې څه دی الانزجار واحتمال حصوله حقا لله حد حال معنا ما کوي تمیز معنی وکي فلأن المقصد من اقامه الحد حقا لله بطور د دې چې د الله حق دی مقصد ته څه دی انزجار دی واحتمال حصوله او احتمال د حصول شتره بالاول باول احتمال د حصول د انزجار چره بالاول باول حد باندې قائم دی ملراله نو په دویم کې شبهه د چې څشته کنه فیتمکنو شبهه فوات المقصود فی الثانی نو ممکن دی چې ممکن شوله شبهه د فوت کېدل د مقصود په دویم حد کې مقصود نشته لري نو شبهه پکې رااله واه دا تاسو پوهیږئ کنه بیا ها اوس هغه مسلې راشه کوم چې ما ویلې و زنا یې وکړه کنځل یې وکړه د زنا شراب یې مسکل اوس به د هر یو دپاره بیل بیلي که څه کوه سبب بدل دی وهذا بخلاف ما اذا زنا په خلاف د دې چې کله سړی زنا وکړي وقذف او ورسره څه هم وکړي کنځل هم وکړي وسرق غلام وکړي وشرب شراب هم وڅکي نو په دې صورت کې لأن المقصود من كل جنس مقصود هر یو جنس نه غیر المقصود من الاخر ادبل غیر دی هر یو مقصود بیل هر یو بیل جاری کوه فلا تداخل بنکی دې کې موږ فتوا لیکلې وګدا حقوق الله کله تداخل کی چې کله جنس یو وي واما القذف خجي هدي قذف کی چې دوه کسان بار باری کنزل وکړل کومه دغه دی کنه اچھا جی نو زمنګ د حنا په نظمانی په هدي قذف کې غالب حق الله دی اسې ده کنه څه دی حق الله به غالب دی لہذا حق الله کې دا کاری چې تداخل پکې کیږي دوه درې څلورو سزا یې هم کې دي شي نو هدي قذف کلس کسانو ته کنزل کړي دی یو کا سیلس پیری کړي دي چونکه حق الله پکې یو حد به کافی وي کا واما الغضب فالمغل اصل کې متن مساله ته تشریح دغه کوي وجه بیانې نو فالمغلب فی غالب بدی کې زمنګ بنظمانی حق الله دی نو دا ملحق شلو بهما د زنا او د شراب اسکلو سره چې کوم خالص حق الله امام شافعی رحم الله دا اصل خو ویلو کنه هغه چې په حد قذف کې غالب څوک دی حق الله بد دی او کې رسولي په لاسو کسانو قرضونه یو نه بیلی کټول نه بیلی ټول نه بیلی د باندې د لاسو کسان دسی وایا په یو سری باندې د لاسو کسانو قرضونه دي نو که یو تی واخستل کنه یو تی قرض واخستل د نور هغه خلاصيږي دا مثال څه ولګوا دلتم لاسو کسانو ته کنزل کړي دي امام شافعي رحم الله وایي که یو حد کو په خپلو کنزلو کې نورې مت کولې شي حد کوي به واخجی وقال امام شافعي رحم الله وایي ان اختلف المقذوف چا دې کنزل کړي کاغه بدل شي مثلا لس کسان دي یا د کوم د زنا کنزل دی هغه بیل شي او کس یو وي او المغضوب به یو چې په کومي کنزل کړي یو مثلا یو دی ویلي دي یو کس ویلي هلکه تر خپل پلار نه پیدا بل ته ویلي دا زنا کړی دا بدل شو کنه دواړو بیل حد کیږي وای
چې زنا د لا تداخل په کې نه کې امام شافعي رحم الله وایي ځکه غالب پدې کې حق العبد د هند او د بنزمانه د خبرې هم کړې وی کنه